به کتونکو ستاسو سره ټول ډیټیل په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو تر د اخره پورې وګورئ چې پوه شئ چې تراویح 20 رکعته دي او که 8 رکعته دي، آیا 20 رکعته دي د کوم ځای نه ثابت دي. ټول ډیټیل به سره په دې ویډیو کې شریکوم، خو ویډیو تر د اخره پورې وګورئ چې تاسو پوه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو ستاسو روزي شان جدل یم او تاسو ګورئ زما د فیسبوک باندې. کتونکو د روژې مبارکه میاشت شروع ده، خو څلورمه پنځمه کال دی چې روژه شروع شي، نو دغه بعضې خلک هغه راپاسي چې تراویح 8 رکعته دي، د تراویح څه حیثیت نشته دی. نو کتونکو په دې ویډیو کې به تاسو ټول ډیټیل په حقیقت سره هغه ملاویږي. دغه جالډوب به ته ویمه دغه په کولې به سر کړي نو هغه هم خبرې کړي دي او ورپسې قاري نظ احمد صاحب هغه جواب ورکړی دی. نو ټوله ویډیو ګوره چې تاسو پوه شئ. ویډیو تر د اخره پورې ګوره، د خپل ملګرو سره ضرور شریکئ چې تراویح څو رکعته دي، 20 رکعته دي او د کوم ځای نه ثابت دي. ټول ډیټیل په دې ویډیو کې موجود دی. ویډیو تر د اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره ویډیو ضرور شریکئ. راځئ ویډیو طرف ته ځو. تراویح سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه؟ که دا مولایان ټول په تبخي باندې کینی او تبخي پسې لاندې نه ورم ورپسې د دې لهجې ته ګوره، دا څونه د غرور نه ډکه بیا به هم دا ثابته نه کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظو کې د تراویح لفظ قدر ښکاره کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دوی خپله هم وایي چې 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي، 3 شپې کړي دي بیا یې نه دي کړي. نو مواظبت خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې د سره شته نه. او باقي پاتې شو دوی وایي چې بیا عمر فاروق چې کوم د 20 شپو ته ورسولې نو ولې عمر فاروق د پیغمبر خلاف فاروق رضی الله تعالی عنه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شی ونه کوي عمر چریم نه کوي، دا د امت غلط فهمي ده. دا د پیغمبر علیه السلام د قیام اللیل او قیام رمضان ورته وایي چې په نورو ورځو کې به پیغمبر علیه السلام تهجد کم کول او روژه کې چونکې لغونې عبادت موقع زیاته وي نو هلته بیا زیات کول. دا د پیغمبر علیه السلام د تهجد مونځ دی. که څوک 2 رکعاته کوي، که څوک 4 رکعاته کوي، که څوک 100 رکعاته کوي، که څوک 100 رکعاته کوي. خو په پیغمبر د تهمت مه ورتړي چې دا سنت دی او دا تراویح دي. دا تهجد نفل دی چې څوک یې کوي، خو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ماسخوتن سره نه دي کړي. چې وایي د تراویح په اسلام کې څه حیثیت نشته، دا سړی ملعون دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت نه وتلی دی. دا زما سره عمدة القاری د صحیح بخاری شریف شرح ده. د صحیح بخاری شریف حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي من رغبان سنتي فلیس مني، چا چې زما سنت نه مخ واړو دا سړی زما د امت نه دی. او بیا فرمایي د سنت معنی کوي والمراد بالسنة الطریقه وهي عام من الفرض والنفل بل الاعمال والعقائد. د سنتو نه مراد طریقه د نبی علیه السلام ده. د نبی علیه السلام طریقه هغه نه مراد فرض هم دي، نفل تینه هم مراد دي او اعمال او عقاید بلکې ټول تینه دغه مراد دي. دا ذکر کوي عمدة القاری او 13 نمبر جلد په دې کې دا خبر ذکر کړی دا. نو تراویح د نبی علیه السلام سنت دي چې څوک وایي د دې په اسلام کې حیثیت نشته، دا سړی د نبی علیه السلام امتی نه دی. دویمه خبره یو تراویح کول او نه کول هغه جدا خبره ده، خو منل او نه منل باندې سړی چې د نبی علیه السلام د امت نه خارجيږي. دا بل زما سره کتاب دی المستدرک، دې کې هغه احادیث دي چې کم د امام بخاری رحمه الله په نسبت باندې صحیح دي، صحیح حدیثونه دي، هغه په دې کې ذکر کړی دي. دا زما سره د 3 نمبر جلد دی او صفحه نمبر 128. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي سته لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. شپږ قسمه کسان دي چې په هغه باندې هم ذو لعنت وایم او هم په خدای تعالی لعنت وایي او د هر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا د خدای تعالی په در باندې قبولوي. یو اخرنی نمبر باغی کې دا چې و تاریک لسنتي، کم سړی چې زما سنت پرې دي، زما سنت نه کوي، نو دغه سړی باندې زه هم لعنت وایم او خدای تعالی په هم لعنت وایي. نو دا مثال د وړاندې دا حدیثونه واضح کول چې کم سړی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم سنت نه مني، دا سړی د نبی صلی الله علیه وسلم امتی هم نه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه په هم لعنت ویل شوی دی او خدای تعالی په هم لعنت وایي. او دا زما سره سنن نسائی شریف را سره صحاح 6 نوم بتا سره دا هم په هغه کې شامل دی او دا صحاح 6 او دا نو سنن نسائی شریف اولنی نمبر جلد دی او دا هغه صفحه نمبر 337 باندې حدیث شریف موجود دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي ان الله تعالی فرض صيام رمضان علیکم وسننت لكم قیامه، چې خدای تعالی د رمضان شریف روزي په تاسو باندې پرس کړی دي او ما د رمضان قیام چې تراویح دی هغه ستاسو دپاره سنت ګرځولي دي. نو اوس سنت چې تراویح چې دی نو 8 رکعات یا 20 رکعات دي، مونږ وایو چې 20 رکعات دي، نو د 8 رکعات خو ټول امت په دې باندې اتفاق کړی دی. مولا علی قاری رحمه الله مرقات 3 نمبر جلد کې صفحه نمبر 344 باندې دا ذکر کړی دی چې په ټول امت صحابه کرامو اجمع الصحابه على ان التراويح 20 رکعتا، ټول صحابو په دې باندې اتفاق کړی دی چې تراویح 20 رکعات دي او دا سنت دي. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام د نبی علیه السلام د طریقې نه خلاف نه ځي. نن سبا یو مولا رافاسي او د خلکو ته وایي چې د تراویح حیثیت نشته په اسلام کې، نو دا هغه قسمه خلک دي چې دوی د اسلام نه وتلي خلک دي، خوارج دي، معتزله دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک به فرمایل چې ماته د خپل امت
په دې باندې یاره نشي چې دوی مشرکان شي، بلکې د خپل امت په باره کې زه د دې نه یېرېږم چې هغه علما به راوځي چې ګمراه به یې پخپله به هم ګمراه، نور خلک به هم ګمراه کوي. او دا کنز العمال شریف حدیث دی. عرض می دا کوو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت چې څوک نه مني دا سړی د ایمان خاوند نشي کېدلی، او دا زموږ فریضه ده چې موږ تاسو د حق در ورسو، او د دې علماو دا کم چې غلطې عقیدې د دوی بیانونه ما اورئ، او که څوک یې اوري او ګمراه کېږي نو موږ ورته حق بیان کړی دی، په موږ په ذمه باندې صرف حق در رسول دي، نور د هر سړي خپله خوښه ده. والسلام.